بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يحل وطئها حتى تغتسل. مسألة رتدا بیانی مولی سیب کلی چی دی یو زنانا وین بندشی خوان وطی کولی شی کنا ڈارک اما تبرو بولی ٹول دی دری صورتو ندی. اول صورت دا دی چې د زنانه وینه بند شوله عام طور د وینې د بندېدلو کم عادت دی هم پاغي مثلا شپږ ورځې کې به حیض شپږ ورځې به حیض نو شپږ ورځې پوره شولې او وینه بنده شوله یو صورت. دویم د عادت نه مخکې وینه بنده شوله مثلا عادت شپږ ورځې پنځم ورځ باندې وینه بنده شوله عادت شپږ ورځې او څلورم ورځ باندې وینه بنده شوله وس خاون وتی کولی شي کنه دوا. دریم لس ورځې حیض وي زیات نه زیات اکثره موده د حیض لس ورځې پوره شوې وینه بنده شوله وس خاون وتی کولی شي کنه څه صورت شو درې. نو راځي اول صورت لا چې د اکثر مودې د حیض نه مخکې وینه بند شي او په عادت بند شي دا یو عنوان شو. واوره د ښځې عادت د حیض مثلا شپږ ورځې او شپږ ورځې چې څنګه تېرې شوې وینه بنده شوه اوس خاوند وتې کولی شي که نه د اول صورت دی. نو واوره که غسل یې وکړلو ډایرکټ ورپسې نو وتې کولی شي یو او که غسل یې نه دی کړی دومره ټیم تیر شو چې دومره ټیم کې دا غسل وکړي مونځ وکړي دا کولی شي. اچھا جی دویم صورت دا دی چې په دغه شپږ ورځو کې وینه بنده شوله همدغه مسله شروع ده که شیخ وران نه شو که نه. سوال دا و چې خاوند وتې کولی شي که نه. نو جواب که ډایرکټ یې ورپسې غسل وکړو وتې کولی شي یو. دویم غسل یې لا نه دی کړی ښځې خو د مونځ ټیم بیخي لږ پاتې و بس وینه بنده شوله او د مونځ دغه ټیم هم ووتلو بل وخت شروع شو مثلا 5 بجې ماسپښین ټیم وځي 5 بجې 5 منټه کم 5 بجې باندې د دې وینه ودرېدله شپږمه ورځ وه 5 منټه هم تېر شو دا د مازدیګر ټیم داخل شو له غسل یې نه دی کړی به یې هم وتې کولی شي دوو قیدو باندې وتې کولی شي یا غسل وکړي او یا ادنای وقت صلات تیر شي دوا او توجه نی غسل کړی دی او نه د وقت د مونځ تیر شو به یې نشي وتې کولی مثلا 1 بجه ده د ماسپښین ټیم دی او شپږمه ورځ یې ده او وینې بنده شوله نو غسل یې لا نه دی کړی او ټیم د ماسپښین کله تېرېږي 5 بجو پورې ټیم دی مثلا نو به یې وتې نشي کولی. پوه شو بې څه صورت هم موله جوړ کړه درې ورته وګورئ. وإذا انقطع کله چې بند شي دم الحیض وینه د حیض لأقل من 10 أيام کم د 10 ورځو نه خدا د چې عادت موافق بند شي لتمام عادتها لم يحل وطئها وطئ نه د جایز خاوند ته د دې ښځې دا یو صورت شو چې وطئ نه د جایز هغه چې دواړه قیدونه نه موجود دواړو کې هم نه موجود تر دې چې غسل وکړي یو صورت که غسل یې وکړو ټیک ده وجه سره تاسو لږ بر وګورئ دا معنی د بیان کړی کله چې د عادت موافق شپږمه ورځ باندې وینه ودرېدله 1 بجه ده امکان شته دی چې به وینه راشي او امکان شته دی چې وینه به نه راځي نو شک دی چې پاکه ده که نه ده او مخکې نه ناپاکه را روانه وه یقیني ناپاکه وه او شک دی چې پاکه ده که نه ده او الیقین لا یزول بشک دا درېیمه ماده د امام کرخي رحمه الله اول اصل دی لہذا یقینی طور ناپاکه ده په شک نه ده پاکه او ناپاکې سره جمامه نه ده نشي وتې کولی. پوه شوئ که نه دی حتی حیض په حالت کې څوک جما وکړي او جایز یې ګڼي کافر کېږي ما درته ویلي لأن الدم وینه چې دا یدر تارة دا روانیږي کله وینقطع اخرى او بندیږي کله دغه ټیم کې نو کله روانه کله بندی فلا بد من الاغتسال غسل ضروری دی چې دا جانب د طهارت راجح کی چې غسل یو کو موږ به پاک شوا وته جایز به ليترجح جانب الانقطاع دې لپاره چې راجح شي جانب د بندیز وینه بند خزپاکه وته جایز
دویم ولو لم تغتسل غسل نه دی کړي ومضى عليها ادنى وقت الصلاه تیر شو وقت الصلاه په دې زماني ادنى وقت الصلاه ادنى وقت الصلاه څه معنا تاسو لګورئ یعنی دومره ټیم توجه چې باغی کې دې ته ممکنه و غسل هم وکي او تکبیر تحریم هم بکی وای دومره ټیم تیر شو غسل هم وکي او څم دي تکبیر دومره ټیم تیر شو هغه نه بس وتی کوي سیدا ومضى عليها تیر شو بده که زبان دي ادنى وقت الصلاه بقدر ان په دومره اندازه باندې تقدیر چې دا خزه قادر ای علی الاغتسال بغسل والتحریمه او تکبیر تحریم باندې صرف تکبیر تحریم کافی ده دا به ان شاء الله تاسو له سامي کې راشي چې هر سړی مکلف فی شرط ولدار چې قدرت وي راغله کنه ده د تکلیف د بار قدرت شرط ده ته دې نه سیدلی به قدرت بدر قسم نه حقیقیه او متعارفه او مجازیه او به کم یو معتبر دی ممکنه دی او کوم میسره دی اوریدلیم دي چیرته مې ممکنه کې قدرت ممکنه شرط دی او ممکنه بعضی کې ممکنه بعضی کې میسره هو ممکنه کې به وهم د قدرت کافی دی کا وهم یعنی یو سره د ټیم کې بالغ شو چې یو منټ پاتې ټیم د منز وزي خو وهم شته کنه چې ټیم ودرېږي او دا بکی او د سو کې او دا بکی منځو کې وهم شته کنه مزوم را کافی ده نو که ټیم تیر شروع سبا قضا راوړي کنه دا خبر بل راشي چیرته پر حال دومره لک ټیمي چې بس غسل وکي او تکبیر تحریم وکي دومره ټیم تیر شي حل وته جایز شورا وجه دا ما تاسو ما ویل 15 منټه کم 15 بجې دي دا پاک شورا مثال مې دا ویلو کنه 4 منټه کم کا 2 منټه کم کا دې صورت کې چې دا کده څنګه حایز پاک شولا نو احتمال و چې دا ټیم ولاړ وي غسل هم کړي وي منځم کړي وي ولاړ وي احتمال دومره کافی ده بس قدرت ممکنه دی او بده کی توهم د قدرت کافی دی یاد ساتي کا نو بس دومره ټیمو او بده باندې ټیم تیر شو نو د منځ په قضا جوړ شو کنه دې د منځونه کو یو منټ دو پاتې او پاک شولا غسل هم لانه دې کړي او دا لاړ ټیم به تیر شو نو زه ته حکمدار چې تا غسل وکا او کدا مونږ نه کم تل دې قضایي هم راوړه او قضایي مونږ په چا باندې چا دای او دا مونږ په چا باندې څوک چې پاکي نو خزه حکمن پاک شوی دا چې پاک شوی وته کول جایز دي په د اخیری ټیم کې خزه حکمن څه ده ذکر پاکو حکم متوجه دي ادا وکني قضا وکړه د پاکو حکم نه پته نه لګي پوه شو کنه لأن الصلاة چې صارت دینا دا وګرځیدل دین په ذمه یاد دي بذمه باندې فطهرت حکما پاکه بسوته جایز نه لنډه دا یا به حقیقتا ځان پاکي غسل بکي یا به حکما پاکيږي چې مونږ ورته متوجي شي دوا او کله دوړه کارونه نه به وته کوله نشي دیم انقطاع دم دون العاده وس به برو ګوري دا صورت ما ویل ټول متوجي شي د خزي هیڅ چې د عادتن شپه ګورځي دي مثلا دا خاصه مثال به مکره پینځي کله چلوري چې ودونه کړی هغه ته پته را بهرحال د خزي هیڅ چې مثلا شپه ګورځي دي دی بل وینه بند شول په څلور ورځو کې اوس خوون وتی کولې شي کنه دلته بدري وړ صورتونو کې نشي کولای که غسل وکم نشي او کچری د ادنا وخت صلات تیر شي به هم نشي او کلی تیر شي به هم نشي ځکه غالب اداره چې شپږ ورځې عادت یې لنه دی پورا وینه غالب اداره وینه به راځي او غالب کل متحقق په محکم ویلو غالب داسي لکه چې یقیني نو ګوي چې یقیني وینه راځي نو عايز جاری دی وته څنګه پوه نه شي وګوره ولو كان انقطاع الدم کچریو بند شولوینه دون عادت یا عادت نمخ کې مخ کې فوق الثلاث خو دریونه برخه ځکه دریونه مخ کې بند شي هغه به سره هیڅ دینا اخو بیات څه جایز دي لم يقربها سړی به ودن نزدیکیږي مان دالو بابا نه کوي حتى تمضي عادتها ترڅو چې عادت نه تیر شوی شپږ ورځې نه پوره شوی ښا وین اغتسلت اگر که غسل کې ما ویل بهم پکار نه کیږي وجه لان العوده في العاده زکا وبسيد ویني عادت کې شپږ ورځو کې دن غالب ده والغالب كالواقع غالب دا سی لکه
واقعي چی کوئی چی یقیني ده سیدا فکان الاحتیاط نه احتیاط چره فل اجتناب کې ځان د خزینه بچ ساتلو کې څه صورت شو دوا دریم د وخت شي لکه لس ورځې برشولي او وینه بند شولا دینه مزید ویني نه ښه اکثره موده د هیز لس ورځې پاغي وینه بند شولا نور ویني یعنی نور هیز وی د سی وای نه ښه نو حکم دار ک غسل کړي کني کړي وتی جایز ده ادنا وقت صلات تیر شوی کني وتی جایز ده بهر حل البته مستحب ده چې مخې سروت مکوا غسل لول وکي کزید نزید سات دیني تیریږي چانچوبې ته وځ زمون په علاقو کې بخا چانچوبې وي اوس موږ الحمدلله کور صحیح جوړ کړي اوس پکې شي نشته څه ته وصل خانه نه چانچوبې کې بزانو بر واړی څنګه چې ودان ټول وینځل شینو الریډي به برابرې پس ماغازه کې علاج وکا علاج معنی دخول وکا او ته لګ ټیټه شوسکار کی باجی ته وایا وګورئ باجین به وي خدای چې داس مون خاون نه دي او خبر نه دي دا مو چې خدای چې تاسو خاون نه ما وګورئ وین انقطع الدم کله چې بند شوینه ل10 ایام کی لهز وینا حلوتها وتی حلال ده دغه باجی سره قبل الغسل غسل نمخ کی زکه پاک شوا لان الحيض لا مزيد له على 10 زکه هیڅ چره زیادت نشته غیر بارا پله سورز بس خبره ختمه الا انه لا يستحب هذا مراد چې مستحب نه ده قبل الاغتسال کدا لو بکی وجد هذا للنهي في القراءه قرات کی نهي راغلی بتشدید سرا حتى يطهر چې خپاک شي خپاک دار شي وصل وکي یو قرات دا سړي نو خیال دي دا غیم مساتل شي دا باس ختم الطهر المتخلل بالکو ګوريږي دا ډیره مشکله مسله دا ډیره اهمه ده دومره نه د مشکله چې نه پیږي ما ته برو ګوري ټول ذهن کې نه وای دا قاعده ده چې هیڅ کې دا نه د ضروری چې یو خځه شپه ګورځي هیزي ورځي هیزي ته ورځي لس ورځي هیزي چې مسلسل دی ویني رواني دا نه د ضروری یو ورځ وینه و یو خځه شپه ګورځي بیماری به وام تور یو ورځ و په شپږم ورځ و بس کافی ده دا منځ کې کوم ورځي بند وینه د دام به هیڅ کې حسابي لس ورځې به هیزو یو ورځ و په لسم ورځ باندې را لاله مینس کې کوم وینه د دام څه ده کافی ده دته ویلې کېږي طهر متخلل هغه طهر چې د دوو وینو ترمنځ راشي نکل عدم ویها دا قاعده او قانون دی چې وجود په مابین د عدمینو کې عدم وي کنه پوهه نشو منطقي قاعده ده وجود په مابین د عدمینو کې څه وي د دوو عدم ترمنځ وجود چې د په حکم د عدم کې مخکم نو ورسته بم نه ګوي چې منځ کې نه دی لکه زمونږ ژوند ممکنات پیژنې ممکنات یو واجب یو ممکن یو ممتنع یو موږ چې منطقو کې وایو نو ممکن څه ته وایي ممکن هغه ته وایي نو شته شو او بس ختميږي نو د عدمینو منځ کې څه وجود وي نو ممکن کله عدمي کا برحال سمویل طهر متخلل مو بجندلو چې د دوه وینو ترمنځ کوم طهر وي اوس طهر متخلل چاته وایي د کې مختلف رائے دي کتاب والا دو ذکر کړی دی وا مفتابه د بیان به کو نو وک شی وتا یو دا امام سم نقل چې طهر متخلل دی ته وایي چې ورځ وین رااله او لس ورځو کې دنه دوباره رااله نو الب طهر متخلل وي الب څه وي چې لس ورځو کې دوباره راشي دوی مرایدار طهر متخلل چې دا کم طهر دی وینه بند را چې دا 15 ورځو نه کمی کنه بس دا طهر متخلل دی په خپل پوهه نشو به اول راي کوم دا طهر متخلل چاته وي هغه طهر ته چې د دوو دمینو ترمنځ وي او دا لس ورځو کې څه وي دنه وي مطلب یو ورځ هیڅ وي او به لسم ورځم هیڅ وی دا تو ورځې طهر دا طهر متخلل دی یو ورځ هیڅ دی په نام ورځ دی منځ کې څو ورځې شولې و دا طهر متخلل دی یو ورځ هیڅ دی په وم ورځ منځ کې شپږ ورځې دام دی یو پنځه ورځ باندې را لې څلور ورځې هیڅ یو څلورم ورځې درې ورځې منځ کې دا هیڅ حسابي کې پويږي په یو راي دا به ولو دا بل بشاته کو توښي بس لنډه دار چی
طهر متخلل په مابین د دمینو کې دا هم په حکم د چا کی دم کی دا په حکم د حیض کی نو که کمی روجی منس کی نیولی ویني دي شوی دوباره ونیسا والطهر طهر چې دا تخلل بین الدمین کله چې دا راشي په مابین د دوه دمونو کې په مدت الحیض ګوره مدت حیض ویل مدت حیض څورځي خیال مو کنه معلومیږي اول او اخر دواړه به حیض وي ښا الا بطهر متخلل حسابيږي اول بم حیض وي اخر بم حیض او قدم المتوالي بشان به حسابيږي گویا مسلسل وین روانه ده قال صاحب د هدايه فرمای رحمه الله هذه احدى الروايات دا یو روایت دي امام صاحب رحمه الله نه او وجد دي دا چې قاعده ما وختي ویلی و چې ان استيعاب الدم همیشواله د ویني ټول وخت راګیرول ویني لرا مدت الحیض مدد حیض ليس بشرط نه شرط نه چې مسلسل د ویني رواني او د غلط ورځي یا شپږ ورځي او ورځي کوم عادت دی وینه د ټول ټیم راګیر کی دا شرط نه دی استيعاب راګیرول د ویني مدد حیض ليس بشرط بالاجماع شرط نه دی نو اوس بڅکو اول او اخر له اعتبار ورکو چاله لکه زکات کې دا مسله د تاسو لګو ګورئ یو سړی په یک رمضان باندې د نصاب مالک شو پاول د کال کې منس کې کدا نصاب کم شو روپۍ راوغورځېدلې د نصاب نه خو بل کال چې یک رمضان راتلو نصاب برابر او بس دا کافی د زکات به ورکوي اول او اخر کې پورو بس کافی ده اول او اخر کې هیڅ کافی ده منس کې کني نه دي فيعتبر اوله واخره اعتبار بچالي اول د هیڅ لا اخر د هیڅ لا کن نصاب فی باب الزکات کی پوه شو به تاسو اکبر وګورئ به امام ابو یوسف رحمه الله نا روایت دی او د امام سے هم روایت دی علماء فرمای امام سے دې ته رجوع هم کړی دا اخیره قول امام سے دی مطلب رجوع کړي هغه د وخت چتوري متخلل چاته وي چې کله طهر د بنزل سورزونه کم وکنه اقل مدد طهر بنزل سورزي دي چې د دینه طهر کم وبستا به طهر متخلل وي دا ټول طهر به ویني حسابيږي څه مطلب مخکې مونږ ویل یو ورځ وینه رااله او لسمه پورې رااله دسې دا اوس دسې وای یو ورځ وینه رااله بنزل لسمه ورځ باندې منځ کې به رااله نو دا منځ کې څو ورځې تیر شولې پاکي څورلس د څلس ورځې دا حساب شولې لکه چې بس وینه روانه ده خو دومره ده لس ورځو پورې به هیڅ حسابيږي عادتي نه بقي به استحاضي او که مخکې عادتي شپږ ورځې به هیڅ حسابيږي او بقيه به سوي استحاضي دا راي مفتى به ده پته لګي به شوي کنه په مخکې چې د هیڅ کم مودره زید نه زید څومره ده دي کې کمنس کې طهر دغه به طهر متخلل دي کې دن او سوایو چې بنزل سوزونه کم طهر بستا به حسابي طهر متخلل او داسې به ګوي چې وینه جاری ده خودو مرده جهاز روزي کې به حسابي کې او باقي به استحاضه او تو ګره ونبي يوسف رحمه الله او روایتنا نبي حنیفه رحمه الله دا روایت د امام سمنهم دی او دا مفتابی رایم دا وقيل چاله دا ملي هو اخر اقواله دا د امام سے بخیله قول هم دی هغه دا چې نه طهر چې اذا كان اقل من 15 يوما کله چې دا کم وي من 15 خو مبني ده کنه مرکب بنایی پنځل سورزونه کم وي یوما یو رزم کم ولا يفصل دا فاصل نه جوړيږي څه مطلب فاصل نه جوړيږي یعنی دوه هیز نه دي فاصل معنا اغبیل هیز دا بیل هیز دایمنس کی طور را لیدا سینه جوړيږي بلکې ټول یو حساب دی وهو كله قدم المتوالي طول بطول بدا دم متوالي وي مسلسل وی نبوي لانه طهر فاسد زکه چې بنزل سونه کم طهر دا طهر څه دی فاسد دی طهر کامل صحیح بنزل سوځي کم اس کم فيكون بمنزله الدم دا طهر په منزلي دی ویني شي والاخذ بهذا القول ايسر او عمل کول بدی قول معنی دا اسانه دا او کم قول چې اسان یغه مفتابی موږ د اصول کتاب دی چې کم قول مفتابی کم نه او قدرت المفتی او حضرت صاحب یو کتاب لیکل دی موږ په دارالفتاګانی کو څنګه پڑھاویږي او قدرت المفتی په ځای نه کوم دا قاعده ده کله چې کمرای کې خلق او تاسانی و بس هغه لترجیح ورکول بهتري وګورئ وتمامه يعرف في كتاب الحيض
من پښتنو خبره د ظالم بچی دی کافر بچی دی یو کتابی په زراو نو لکاو خلق روزانه ګوري حضرت شیخ الاسلام سے یادو یو کتابی لیکل اسلام او جدید معیشت منګ الحمدلله پڑھاو ډېر خپل الله پاک رسولي رسوبي الته نو صحیح کې پڑھاویږي اسلام آباد کې معاشیات کتاب دی اکنامکس چې ورته وي ډېر معتبر کتاب دی موږ طالبان یې نه اخلي سیریز ټول به پیږي الحمدلله ټول او کالجونو یونیورسيټونو کې خلکو ته مشکل نه پرېسي پاغه اصطلاحات موږ سره ملګری افتا کېو اټلی کې هم سکول ویلو یونیورسيټي کې اټلی کې باندې شوی سلور کال یل ته اکنامکس کې تیر کړی په کول یونیورسيټي کې تاسو یقین وکړئ کتاب چې ختم شو وجه دا نه چې موږ په یو موږ توجه سره وایو اهمیت سره وایو ما ته ول سلور کال کې دومره په اکنامکس نوم پوهې شوی څومره چې بدی مېش دوه کې بدی کتاب پوهې شو وجه دا توجه سره اورو مطالبه کې ولکه سال لنو مطالعه کوي تبوسونه زور زړه کې کوټو ولر ځین کې برادي خبر خپل یاد شي ناغه کتاب یونیورسيټو کې پڑھاویږي مدرسو کې پڑھاویږي افتاګانو کې پڑھاویږي دیو درس ترمذی شرح ده خدای خبر شي څومره ترمذی پڑھاوون کې محدثین ګوري روزانه حساب سره افغانستان کې پاکستان انډیا بنگلاديش کې ټولي ګوري ډاکټر ابراهيم الله دی الله پاک رح قبر دی ود نور نډکی ډاکټر شانل شاه ابراهيم موږ ته مخامخ نه سي ترمذی درس ترمذی به کلاو کړو مخه دا کلاو به پروت درس ترمذی وګورئ هغه کتاب حواله می ورکړه څه په لګلاړو کم دې تور رسیدلو و تمامه باقی دې هیڅ کسی پیجن کنه توه متخلل کسی پیجن يعرف في كتاب الحيض امام مربانی او کتاب لیکل امام محمد کتاب الحیض په نوم باندې مستقل هغه کې به ګورا نور خبره اسانه ده پنځم بحث مدد طهر الګ مدد طهر چې راکنه کم از کم بنزل سورجی دی دیغه اسانه مسله او د زید نه زید د باره صحت نشته د خزي وینه بند شي بس بند یو د خاوني مزي بس ودی کوي د کومه خزي چې از نه راځي به حمل نه جوړيږي بس ته شوته کوا خالي وتی واقل الطهر اقل الطهر چې 15 يوما بنزل سورجی هغه نقل عن ابراهيم النخعي دغه شان قصه نقل د مشهور تابعي ابراهيم النخعي رحمه الله انا تاسو د پته د تقدیرات او مسله د ما تاسو صبرون ویلې ده چا تقدیرات 15 سورجی الله سورجی شل ورځې دا څوک د ځان نه نشي بیانولې نو معلومیږي چې ابراهيم النخعي رحمه الله چې د صحابي نه اوریدلې دي او صحابي د بارم مسله د غشان ده تقديري مسله ده عقل بکان نه ورکې نو معلومیږي نبی له سلام نه اوریدلې ده اگر چې محدثین قاعده ده سینه بیانې دا صرف صحابي پورې بیانې وګوره هذا يشكل بما ذكر في كشف البزدوي أن قول من بعض الصحابة من التابعين وسائر المجتهدين فيما لا يدرك بالرأي ليس بحجة لا حجتني وإنه لا يعرف إلا توقيفا دان بجندل كيږي مگر واقفيت سره چې مخکې صحابي نه اوریدلې دي ځکه رأي پکې دخل نه نو خنو اکثر مدد طهر ولا غاية لأكثره اکثر د باره صحت نشتا لأنه يمتد إلى سنة وسنتين کله کله طهر وګديږي کال بوري دو کالو بوري او به فقاو پکې لګ باس کړي خش پک مشته پوری قید پکې به کله لګي چوغت شي مطلب عدت تیرول دي او چې د دوه کلونو باندې یو هیڅ د غریب به وسکي ترې هیڅ چې تیرې څومره کلونه به پاتې شي په فقاو قید لګولې راځي لانه يمتد د وګديږي تر سنه کال دو کالو پوري فلا يتقدر بتقدير منګه اندازه کول نه شو په یو خاص اندازه چې دومره پوري به یو تهوري ها الا اذا استمر به الدم کداغه پوري وینه قرار ونیسي وینه څونیسي قرار نبی به دوه مشتي پوري تهوري سبو څو پوري دا مسله ده عندي تلقي فيقدر حينئذ بشهرين وهو قول الحاكم والشهيد وبه يفتى ذلك ذيك سانتيا ده الا اذا استمر كاستمرار ونسي بهذه بورينا نو بس به دو مشت من سي سبو طهر به سبو يعرف ذلك في كتاب الحيض ده خبره بجندل شوي بكتاب الحيض کی د سورۃ لیکلې دی او تلان دی ایوا خزدا بالغ شولا وینه شروع شولا لسر زیوینه و
به یو کال طهرو به وینه شروع شو به نه ودرېدله نو دلته حاکم شهید وایي چې بس 2 میاشتې وڅی طهر حسابو نو طهر د باره زید نه زید د باره موده مقرر کړله دې کې نور اقوالم دي یعرف ذلك فی کتاب الحیض شپږم نمبر حکم د استحاضې تاسو ګورئ مستحاضې بیان به کوي ان شاء الله د کمی خزي چې 3 ورځې نه کم ویني دي ته استحاضه وایي یا بل ورځې باندې زیات شي دا استحاضه نفاس کې سلوي خرج نفاس زیات نه زیات د دې نه چې زیات شي دا استحاضه یا د کمی خزي عادت په شپږ ورځې مثلا او دې بل شپږ ورځې باندې وینه ونه درېدله لاړه په لسمه ونه درېدله شپږ مینه پس دغه د مې څه ویل کېږي استحاضه نو ګڼ صورتونه دي ښه چې کله وینه د حیض نه وتوجه وینه د نفاس نه ونه به وته ویل کېږي وینه د استحاضې د دې حکم داري لکه د پوزې نه چې مسلسل وینه رواني او دومره ټیم وته نه ملاويږي چې وینه بند یو د سوکي منځو کې بس یو د سکي منځ شروع کوي به وینه شروع کیږي هغه فرایض هم نشي پوره کولای د معذور ویل کېږي د حکم دی چې کله وخت داخله دل او د سکوا په دې او د باندې ټول هغه کارونه کولای شي چې سړی به او د څه نشي کولای چې وخت خارج دل بل داخله دل غي د بار به او د سکي وته وګورئ ودم الاستحاضه وینه د استحاضي کروافي دا سیده لکه د پوزې نه مسلسل وینه رواني لا يمنع الصوم ولا الصلاه حکم دی منظم نه من کوي منظم کوي روزم نه من کوي روزم هم نشي لا يمنع الصوم ولا الصلاه خون وتی کوي وتی کول شي ولا الوطء لقوله عليه السلام د وجه نبی عليه السلام د دې قولنا صحابیه ته فرمایي تودعي او دس کوا اغي روانه ومسلسل مستحاضه وصلي منظم کوا وان قطر الدم على الحسير اگر کڅاس کې دی ویني په دغه پوزه کې معنی کیږي دي دلته خو صرف د منځ خبره کړې د روجي او د جما خو نشته لیکنه یار شته نه جواب دې ته جما څه وي عدم القائل بالفصل ورته ویل کیږي نو د منځ او د روجي او د وتی حکم یو دی نه چې یو کې دغه شان شو نور کې دغه شان شو ولما عرف حكم الصلاه کله چې معروف شو حکم د منځ ثبت حکم الصوم ثابت شو حکم د روجي او د وتی بنتیجه الاجماع په نتیجه د اجماع باندې لعدم القائل بالفصل ځکه څوک دا نشته چې دواړو حکمونه د دې درې وړو حکمونه خپل منځ کې بدلي وم حكم الدم الزائد على العشره تاسو ماته لګ متوجه شي ولو زاد الدم على 10 ايام ولا عاده معروفه دا خبره مې وخت وکړه یو زنانه دا دغه عادت د شپږ ورځې وین راځي آرامش کې څو ورځې دا به بدل کو د سره چې ذهن کې مراشي چې بس وینه سره شپږ ورځې یو زنانه د دغه وین راځي و ورځې آرامش کې دی بل له ورځ باندې وینه ونه درې د لاتما نه مال سم یو لسم لاړه مخ کې نو حکم دار توجه کبه له ورځې کې دن دن نوین نو درې دل نه منګ بوایو عادت بدل شو مانه فاطمه و درې دل بس منګ وین نن پسې اته ورځې عادت دی او کبه نه و درې دل به منګ نه یاد او کبه سم و درې دل لس بیا یو پیر چې و درې دلم کافی ده څه مطلب یو پیرانی دی پیرلا دا نه د ضروري چې تو څو میشتي په دغه ورځ باندې وینه ودرېږي څو میشتي نه یو پیر چې هیڅ په کوم ځای ودرېدلو پس مقعدت شورتن کې پیرې ده پاره دا کافی ده وای شلې به برحال وک شي ورځي بیماری و عام طور باندې دی پیرلا و معنی ونه درېدله اتمه تم لاړه نه هم تم لاړه لسمه تک کلم په دې ودرېدله خو ټیک ده خو کوونه درېدله لاړه مخکي یو لسمه دولسمه تا اوس حکم داري چې کوم عادت توقع تبراشي دغه به هیڅ یو باقی به استعاذي د منځونه به ټول راوګرځي دا ته یو د نه همي لسمه منځونه به راوګرځي ک پنځه ورځې عادتو څو ورځې او دې بلوینه ونه درې د لشپګما حتی یو لسمه تلاړه نمنګ وای چې پنځه ورځې د هیڅ او بقیا بچوي استعاذي منځونه دی راوګرځوا وګوره ولو زاد الدم کله چې دې تشوین علی 10 ایام باندې ولها عاده معروفه دا غیر بار عادتو معلوم دونها دلسنا كم مثلا پنځه ورځې ردت الى ايام عادتها هذا كذب وبشي اغه ورځو د عادت خپلتا والذي زاد دا عادت ورځونه چې کوم زائد وینه هغه استعاذه حسابيږي لقول عليه السلام نبی عليه السلام فرمای المستحاذه مستحاذه چې دا تدعو الصلاه منذ بريدي ايام اقرائها په ورځو د قرآن هیڅ کې ده هیڅ په ورځ کې مونږ پرې دي هغه د عادت ورځې دي باقي خدای هیڅ ورځې نه دي کنه
پنځه ورځې هیڅ دقیقه کې به مون پریدي اقرا ایمان د هیڅ ورځې باقی نه ولئن الزائد على العاده عقلی وجداد عادت نه چې کوم زائد وی نه دا داسې د لکه د لس ورځو نه چې زائد وي نو حکم بهم د لس ورځو نه د زائد وی نه هغه استعاذه د استعاذه هغه سره به حکم کې څه شي ملحق شي ولئن الزائد چې کوم زائد وی نه په عادت باندې یو جانسو دا هم جنس وی ما دا غویني سره کم چې زائد ای په لاسو فیلحق به نو ملحق بشي دا غي سره دا یو مسله وکا الف الدم الزائد على العشره للمعتاد بال راشي الدم الزائد على العشره للمبتدئ ما تلک متوجي شي لکه قصه وکم به پوهه شي ټول دی خو ګورئ کنه خبر اهم نه خشینه کوم کار نه کیږي باجیګان به خپي او مطلب ټول ګورئ کله کله د سی چې وزانه وینه شروع شو بس نو ودرېږي مسلسل ویني ار ورځ ویني اوس به دا هیڅ څومره ورځې حسابوي طهر به څومره حسابوي دا به مونږ دپاره اودس کوي که نه هر مونږ دپاره به غسل کوي داسې ده که نه نو دې کې صورتونه جوړېږي نو ما ته لږ وخت شي مستحاده ښځه په درې قسمه ده لکه په څو دلته صرف یوه ذکر کړي یوې ته مبتدئه وایي بلې ته ویلی کېږي معتاده ما په یو بیان هم کړی فیسبوک باندې شیر شوی هم دی دوه دریم نمبر دا متحیره څه شو اوله مبتدئه دا درس ترمذی کې معذرت لیکلی ښه مبتدئه معتاده متحیره مبتدئه چاته وایي کتاب کې دی وګورئ یو جنۍ د بالغ شوله هذه شروع شو او چې بالغ شوله او هذه شروع شو بس شروع شو د سره ودرېږي نه هر ورځ ساعت کیږي هر ورځ ځي اوس به دا څه کوي نو حکم درې دا دی چې اکثره موده د هیز چې دغه لس ورځې دي دا به هیز حسابېږي او بقیه شل ورځې به طهري بس مسلسل کلونه دغه شان ده دا به دغه شان کوي لس ورځې به هیزي لس ورځې چې تېرېږي غسل کوي او اوس به یې هر مونځ ته ځان له ځان له اودس کوي ځکه چې وینه مسلسل روانه ده هر وخت ترې اودس کوي په هغه وخت کې ټول هغه کارونه به دغه اودس کولی شي کوم چې بغیر د اودس نه کېږي دا دې ته دا د چا حکم شو د مبتدئ دا کتاب کې دین دا خو به ووایو که نه تاسو ګورئ موږ ویلي متن کې د مبتدئ بیان کړی د مستحاضي مبتدئ هغه زنانه چې څنګه بالغ شي او وینې مسلسل روانې موږ ویل دغې حکم دا دی لس ورځې به هیز حسابېږي او بقیه شل ورځې به استحاضه وي نو صاحب د هدایي بیان کوي و ان ابتدأت مع البلوغ یوه ښځه ده ابتدایي وشوله سره د بلوغ نه مستحاضة داسې حال کې چې مستحاضه وه نو فحیضها 10 ایام حیض به لس ورځې د هرې میاشت نه من کل شهر والباقي استحاضة باقي به استحاضه وي وجه د دې څه ده لس ورځې حیض ولې مقرره وایي د هغې دلیل دا دی چې ګوره درې ورځې خو حیض یقیني وي نو یو ورځ حیض دوه ورځې درې ورځې حیض شو یقیني طور باندې اوس څلورمه ورځ ده پنځمه ده شپږمه ده اومه اتمه نهمه لسمه په دې هره ورځ کې د دې خبرې احتمال شته چې حیض وي او د دې احتمال شته چې بس حیض خارج شوی استحاضه وي نو او حیض یقیني په اولنو درې ورځو کې او بقیه ورځو کې حیض دی که استحاضه ده دا شک دی او شک په یقین باندې یقین چې دی دا په شک باندې نه زایل کېږي الیقینو لا یزول بشک ما ویل دا درېمه ماده ده او د امام کرخي رحمه الله اول اصل دی سلویخ اصولو کې نو شک یقین نه زایل کوي نو یقیني طور حیضو او شک دی چې حیض به یې که نه وي نو دې سره موږ حیض نشو ختمولی لهذا په څلورمه ورځ به هم حیض حسابوو په پنځمه هم تر لسمې به حیض حسابوو لأنه موږ چې عرفناهو موږ پېژندلی دی دغه ورځې حیضا د حیض لأن عرفناه ځکه موږ پېژندلی ده دغه وینه حیضا چې دا حیض دی فلا یخرج عنه موږ به نه وځو د حیض نه د شک په وجه بقیه ورځو کې چې صرف شک د دې خبرې دی چې کېدای شي حیض نه وي نو دغه یقیني حیض د شک په وجه باندې نشو ختمولی پرېږئ کتاب خیر دی بند کړئ دا کومه یوه والکه مستحاضه مبتدئه ته اوس چېرته ګورې
ما ته ګوره خدای دې غر کا توجه دا مبتدئه مستحاضه مبتدئه و دویم مستحاضه معتاده توجه معتاده چاته وي چې تغي مخکنه هیز راتللو او به هیز پسې کامل طهر بنزل سوځي راتللو مثلا هیز رااله پنځه ورځې هیز یو به طهر رااله بنزل سوځي شل ورځې دوباره هیز رااله چراله بس به د سره د ودریدو نوم ناخستو بس شروع شو پوه نه شي په خدای ته پته و چې زما هیڅ ورځې دی پنځه ورځې او کله نو د امر ته پته و دې ته معتاده وي د میش په شروع کې وو پنځه ورځې وو بس دې خبره مسانه ده لکه سټیم کې هیڅ راتللو دا وته پته ده څو ورځې و دا مته پته ده اق ټیم چې راتللو مطلب د میش په شروع کې پنځه ورځې ته پنځه ورځې پورې هیڅ به غسل کې باقی و بس هر وخت تا ودس کې خبر ختمه سو ته وي معتاده مستحاضه معتاده دا خبر ډېر مشکل دي ښه تر دې پورې خاصانه و درې مسوګ ده متحیره ده ها غریب حیرانه پیرانه ګرځي دا متحیره به بدره قسمه ده توجه یو ته متحیره بالعدد وي یو ته متحیره بالوقت او بالزمان وي ایو ته متحیر بهما وي خدای دې غر کې راشي متحیر بالعدد چاته وي توجه انتهي مشکل لکه تاسو لپاره مشکل دی چې دا وته پته چې هیڅ می د میش په اوله کې راتللو که بل سم ورځ براتلو که په پنځه سم راتللو که په اخیره راتلو دا وته پته ده خو متحیر بالعدد دا تیر دي چې زما عدد څو ورځې مخکې ده هیڅ مخکې به هیڅ راتللو بندیدلو به طهور به براتلو بندیدلو به دی بل شروع شوی او نو ودرېږي خو څه ته دا پته نشته چې هیڅ به مې څو ورځې یو دومره قمقله ښځه ده نه رسېږي اوس د دې حکم دار توجه دې ته څه وایي متحیره بالعدد وک شی وته دې ته خو وخت معلوم دی هیڅ مې کله راتللو د میش شروع کې د میش په منځ کې د میش په اخیره کې نو هغه وخت ته معلوم دی نو هغه وخت چې راتللو هغه وخت نو کم از کم د هیڅ څومره درې ورځې کم از کم څومره نو درې ورځې به یقیني هیځي څه به خبره کرانه ده به بقیه ورځې به هر مونځ ته غسل کوي ځکه هر مونځ ټیم کې امکان شته هیڅ بند وي چې هیڅ بند شي غسل به واجب دی اون به کوي هر مونځ کې دومره مشکله بقیه ورځې به څه کوي هر مونځ ته غسل کوي او بقیه شل ورځې چې پاتې شول هغې کې به مستحاضه حسابېږي څه به حسابېږي به هر مونځ هر وخت ته اودس کوي پوه شوې لکه ما متحیره بالعدد دویمه ده متحیره بالوقت بالزمان چې هغې ته دا یادي زما هیڅ به پنځه ورځې شپږ اووه دا ورته یادي خو دا ورته نه یاد چې میز په شروع کې او په منځ کې او په اخیره کې مطلب هیڅ به مراتللو طهور به راتللو هیڅ به طهور خو صحیح روانه وه دې په وینه شروع شولو د سره ودرېږي نه او ورته پته ده چې همیش په شروع کې به زما دا بیماري راتلله خو دا ورته نه ده پته چې څو ورځې به وایي پوه نه شولې دا ورته پته دې ته اوس حکم دا دی څه غلط ونه شوم کومه یو ده متحیره بالوقت ده کنه اچھا جی عدد ورته معلوم دی کنه یار څو ورځې هیڅ دا ورته معلوم دی مثلا پنځه ورځې هیڅ دا ورته معلوم دی خدا تیر دی چې د میش په اول کې او منځ کې او په اخره کې مخکې ته دا یادو عدد تیرو دې ته عدد یاد دی وخت تیر دی دا خان دي د وسن وخت شي دا نو ته یاد زما بیماری څومره ده پنځه ورځې صحیح ده بالفرض دا ته یاد دي خدا تیر دی چې کله نه بیماری راځي نو حکم دار د کله نه چې د دې بیماری تسلسل نیولې دی هیڅ کله نه تسلسل نیولې دی کاغه د مشت له سم ورځ وکښلم وا بس موږ د سی وایو دغه ټیم خو ته یاد کنه خدای غر کړه د کم نه چې ستاره بیماری شروع شوه او نو ودرېږي وایو چې غر د یاد دی نو د دغه ټیم نواله تر عادت ورځ پورې ستا هیڅ حساب شو څو ورځې د هیڅ وجي 15 ورځې د کوم ورځې نه چې دی ویني مسلسل نیولې تر هغه نواله تر 15 ورځې پورې بده هیڅ بقیه څو ورځې پاتې شولې 15 دې کې به هر وخت غسل کې منسته ځکه امکان شته چې وز هیڅ نه بنديږي وس اوزي
خبره ګرانه شو کنه دا کوم وای اول متحیره بالعدد وا هغه ته درې ورځې حیض او ورځې غسل او بقیا وضو لكل صلاه او دې ته عدد پوری حیض او بقیا غسل بهما تراشی بهما نو تدا پته د خدای غر کړي ته چې بیماری می څو ورځې وا او نو تدا پته و چې وخت کلو مینس کیو د مېش کی کباغیره کیو کباول کیو دې ته وایي بیماری دی کله نه تسلسل نیولې جی پلان کوي ورځ نه د څه وکړه درې ورځې به تر سې کې چی درې ورځې به هیڅ حساب او بقیه وې ورځې به غسل لكل صلاه کې وایي شولې بګانا دغه قصې وکړه نو مسائل ګران دي علماء په کتابونو لیکلي غټ غټ دې وجه نه خزي له ضروري ده چې قصې ورته هیڅ قصې